علاوه د ډیرو مرګرو خبره بار بار کړې ده چې مونږه مستقل دلته کې ماهانه اجتماع شروع کوو. ماهانه اجتماع داسې ترتیب وي چې یوه شپه مقرر شي د میاشتې په اول کې یا د میاشتې په اخر کې، او هغه شپه د جمعې زیاته مناسب وي. دا د جمعې شپه، د جمعې ورځ د عاصم د خیر او د برکت ورځ او شپه ده، او په دې کې عبادت او دارنګې چې کوم دی خصوصا درود شریف ویل دا ډېر فایده لري. او نبی علیہ السلام فرمایي چې ما باندې 100 پیرې درود شریف وي د جمعې په ورځ شپه کې، نو الله جل شانه د دپاره زما شفاعت واجب کی. یا بل روایت کې 200 پیرې راغلي. نو دا ښه جذبه ده د ملګرو. نو هغې دپاره داسې څه ترتیب دی چې د جمعې شپه یا د میاشت اول جمعه چې راځي یا د میاشت اخیره جمعه چې راځي، خو د هغې دپاره څه انتظام پکار دی. انتظام به دای چې دې کې به هر ملګری د ځان سره د خپل موسم په مناسب باندې بستره راوړي. لکه څنګه چې سړی سیروزې لځي، شب جمعې لځي، اول ته کې شپه کوي. مونږ ګوره مونږ شب جمعې له نه ځو، مونږ شامي جمعې له ځو. شب جمعه دای چې ته هلته مازدیګر مانځه له لاړ شي او ځان سره د بستره وړي، اول ته شپه وکړي تېره کړي، او سهار چې مونځ وکړي او هغې بیان وکړي بیا راځي، دې ته شب جمعه وایي. مونږ مازدیګر مونځ دلته وکړو بیا لاړ شو، بس یو لږ شانې بیان واورو واپس راځو. نو زه خاندم دا خو شب جمعه نه ده، دا خو شامي جمعه ده. تاسو صرف ماښام هلته کې تېر که که نه. نو شب جمعې له سړی ځي بستره ځان سره وړي، سیروزه کې ځي بستره وړي ځان سره. نو دقه رنګې د موسم په مناسب باندې بستره راوړل. او د دې لپاره د خدمت انتظام. خدمت دا دی چې کم از کم یو څو کسان مقرر شي. 2 کسان به خدمت کوي، خو مقرر کیږي به 8 کسان، چې که دغه 2 نه وي نو دا نور 2 به یو بل سره به رابطه هغې کوي. چېرې مونږ وایو چې هلکه دې جمعه آینده جمعه کې به دا کسان خدمت کوي، هغه نه نو بیا به هغوی لګي نورو ورپسې چې کوم 1 2 3 4 5 6 7 8 پورې به نومونه ولیکلی شي. نو 1 2 به بیا به 3 4 بیا به 5. نو که 1 2 نه وي نو هغې کې به هغې خپلو ملګرو ته د یو بل سره بیا کانټیکټ نمبر وي، ټلیفون موبایل نمبر به وي، نو هغې به یو بل سره په ټلیفون باندې خبره کوي چې بای زه فارغ نه یم. او دا کسان چې راځي نو کم از کم چې د مازدیګر مانځله دلته راغلي، چې کوم ملګري راځي د مازدیګر مانځه سره چې ماسخوتن به راځي، ماسخوتن نه د مازدیګر مانځله به دلته راځي. د مازدیګر د مانځه نه پس به هم لږه مراقبه وي، ترتیب به یې خاص ترتیب به برابروي انشاءالله. مراقبه به بیا دارنګې چې کومه دی د ماښام نه بعد اول اوابینو نه بعد بیا چې کومه دی نو کتاب نه سویل، بیا دقه رنګې چې کوم دی ماسخوتنه پورې، د ماسخوتن نه مخکې د اذان پورې، بیا به د اذان نه بعد اودس وغیره کولی. په دغه دوران کې بیا رستو د ماسخوتن نه بعد بیا به بیانی، هغه به مختلف کسان څه بیان کوي. او دارنګې تصوف په باره کې به چې کوم دی هم دې له به ترتیب ورکوو. دا څه دومره غټه مسله نه ده. د تصوف په باره کې د هغې د کتاب نه چې کوم دی نو څه خبرې کول، کتاب ویل، فضایلو نه به هم چې کوم دی نو هغه کوو، فضایل اعمال نه به هم خبره پکې کوو، فضایل صدقات نه به هم خبره کوو. او دارنګې چې کومه دی د تصوف چې کوم کتابونه دي هغې نه به هم مختصره خبره کوو. نو دغه ترتیب دی. دغه کسان چې کوم څه خدمت دپاره وي هغه خپله مشوره بیا زه خو یم چې چای اوس کوي که نه چای نه مخکې دغه کوئ. ښه نو بس اوس دغه وکړئ، اوس خبره وکړئ چې کوم کسان دغه کوي هغه. Mm-hmm.
ذکر